دا یاد لرئ که چېرته وړوکی ځناور هغې ته ویل کېږي چې په هغې باندې یو قرباني کېږي او غټ ځناور هغې ته ویل کېږي چې په هغې باندې 9 قربانۍ کېږي بس. نو که چېرته وړوکی ځناور چې په هغې کې دا 4 راځي ګډه او چیلی او چیلی، که چېرته وړوکي ځناور ژبه نه وه، تاسو کاته پیسې هم په ورکولې او ژبه یې نه وه یا کټ وه یا نه وه، نو په دغې صورت کې په وړوکي ځناور باندې بیا هم قرباني جایز ده، قرباني پې کېږي. خو که چېرته د غټ ځناور ژبه نه وه، چې غټ ځناور نه مراد زما غوا یا میخه سنډه اوخه چې په هغې باندې 9 قربانۍ کېږي، که د غټ ځناور ژبه نه وه دا عیب دی، عیب. نو په دین اسلام کې په دې ځناور باندې قرباني نه کېږي. پکار ده چې دا تاسو هر څه وګورئ په خپله باندې. نن سبا خو دا بیوپاران چې څومره دي دا ډېر پته نه لګي، الله دا معافي وکړه. څومره عظیم عبادت دپاره منډۍ له سروی راولي، څومره د عظیم او څومره په هغې کې مونږ او تاسو سره خیانت او دوکه دا هر څه هغې له ګورئ. نو که غټ ځناور ژبه ني په هغې باندې قرباني نه کېږي ځکه دا عیب دی، او که وړوکي ځناور ژبه ني خیر دی، په هغې باندې ګنجایش شته، په هغې باندې قرباني جایز ده. د هغې نه پس خبره ده د غاښو. مونږ او تاسو دا مشران په دې باندې ډېر زیات فوکس او توجه کوو. ښه خبره ده 2 غاښی دی او 2 غاښی نه دی او غاښونه یې کړي دي او نه دي کړي، دا هم د غټ ځناور د 2 کلو یو علامه ده. بېشک چې 2 غاښه وکړه، خو دا هم تاسو تجربې نه وتلې خبره ده چې بعضې وخت کې یو ځناور په 2 کلو باندې پوره او غاښ یې بیا هم نه کړي، داسې هم کېدی شي، ممکن ده. خبره د غاښ نه ده. که چېرته یو ځناور په عمر باندې پوره و، وړوکی ځناور هم په عمر باندې پوره و، هغه کس تا ته ووي او تا ته قسم وخوړ ستا غاړه ذمه بس فارغ ده، بیا په تا باندې څه وبال نشته. چې هغه تا ته ووایي چې دا ځناور ګډ دی، دا د 6 میاشتو دی یا د 6 نه زیات دی، بس تی والا ستا غاړه آزاده ده. دا چیلی او چیلی 1 کال دی یا هغې نه زیات تا ته یو بیوپاري ووي، ستا غاړه آزاده ده. یا دا غټ ځناور دی، دا کم از کم د 2 کلو دی، او دا اوښ دی دا کم از کم د 5 کلو دی، چې په عمر باندې پوره وي. اوس مسله ده په غاښونو کې چې آیا که غاښ یې وي نو قرباني په کېږي او که غاښ یې نه وي نو قرباني به بیا په هغې باندې نه کېږي. نه، چې په عمر باندې پوره وي. که غاښونه یې وو خو ډېره بهتره خبره ده، خو که یو ځناور په عمر باندې پوره و او غاښونه یې نه شوي، خو یو شرط پکې دی چې دا ځناور په سهولت باندې خوراک کولی شي. ښه په صحیح په سهولت باندې په خوراک کې ورته څه رکاوټ نشته، یو شی ته ورته کېږي هغه بالکل خوړی شي. نو که داسې ځناور چې په عمر باندې پوره وي، د هغې غاښونه نه وي یا یې شوي نه په عمر باندې پوره وو یا وو مات شوي دي او په سهولت باندې خوراک کولی شي، بیا هم په دغې ځناور باندې قرباني بالکل جایز ده. خو که یو ځناور غاښونه نه وو یا یې شوي نه وو یا وو مات شوي وو، په عمر باندې پوره دی خو خوراک نشي کولی، په خوراک کې ورته تکلیف دی چې څنګه ځناور خوراک کا هغسې په داسې ځناور باندې بیا قرباني ناجایز ده. په دې مسله باندې پوه شوئ؟ د هغې نه پس خبرې ده د ځناور د پوزې. دا پوزه چې ده دا الله جل جلاله په دغه مخ کې د مخ دپاره یو شناخت غوندې ګرځولی دی، یو ډېر اهم کردار دی په مخ کې د پوزې. او انسان په دې باندې نعوذ بالله د دې په کټ کېدو باندې انسان دا مخ بالکل داسې مسخه غوندې ښکاري. نو دې وجې نه په پوزه کې مسله دا ده که غټ ځناور دی که ورکوټی ځناور دی او د هغه پوزه نه وه یا کټ وه او بدرنګ ښکاري، دومره کټ وه چې بدرنګ ښکاري بد ښکاري، په داسې ځناور باندې که ورکوټی دی که غټ دی قرباني بالکل ناجایز ده. داسې ځناور باندې قرباني نه کېږي چې د هغه پوزه شلیدلي یا یې پوزه کټي یا یې پوزه زخمي یا د پوزې د وجې نه داسې بدنما ښکاري. که غټ ځناور دی که ورکوټی ځناور دی په هغې باندې قرباني بالکل ناجایز ده.